د حکومت پاکستان لخوا اعلان شوی دی چې د جولای په 10 نیټې پورې چې په پاکستان کې کوم په غیر قانوني توګه میشته بهر ملکیان دي نو د هغو خلاف به سخت اکشن اخیستلی کیږي او هغوی به خپل هیواد ته چې دی لیږلی شي. خو که وکتلی شي په ټول پاکستان کې بیا په خاص توګه په خیبر پښتونخوا کې زیاتره تعداد چې دی هغه د افغانانو دی او په دې حوالې سره چې کوم حکومت 10 جولای ورکړې ده اخري نیټه چې د دې نه پس به سخت ټریک ډاون کولی شي د دغه خلکو خلافو د چا سره چې قانوني اسناد نه وي نو هغې به نیولې هم شي او خپل هیوادونو ته به هم لیږلی شي. په دې حوالې سره په پېښور کې میشته افغانان څه نظر او دریځ لري دا پوښتنې د دوی نه کوو. کم از کم دلته موږ پیدا شوي یو ټول عمر مو همدلته شو هغه مو وطن دی یا مخکې وروسته ځو خو چې شړي یو ځل د لرګی راولي نه تر زیړ به وشړي چې دا خلک په خپل کاروبار پوه شي. که مال د زړو کوی ولاد د یو میاشت پاتې یو میاشت بعد زړونو بیا غورځي مال وړی لکه خلکو پیسې په خلکو باندې دی داسې نه کېږي چې یو ځل د وشړي یا د مکمل 2-3 کاله ټیم ورکړي چې خلک په خپل ژوند باندې پوه شي. خلک زړه نازړه دي بس په پوره اعتدال سره کار نشي کولی چې شړي به هم خود به ځو نو او بس ډېر وختونه یې موږ ته راکړه بس موږ خو ویل چې ښه وکړو بس لاړو بس انشاءالله لاړ به شو چې بس ټیمونه راکوي نو دلته موږ وخت نشو تېرولی او دلته ګرفتاریان دي بس پلار هم نیسي او موږ هم نیسي ټول نیسي دې نه بېدفي خو نه ده چې بس کور کې داسې کسان وشړي او زنانو ته لاس مخکې کړو دې نه ښه ده چې په یو عزت لاړ شو. 10 تاریخ دا یو ټیم دی کله یو ټیم ورکړي کله بل ټیم ورکړي صحیح ټیم دی ورکړي چې په دې ټیم ځان فارغه کړي په هغه ټیم به ځو یو دې د وجې موږ مال نشو راوړی دوکان کې دوکان خالي دی ګاکان نشي همداسې دي او ډېره چې دا چې پولیس والا دوکانونه پرې دوباره تښتي چې ولې وطن دی هغه زموږ وطن چې مور وطن ته وځو بالکل خوشحاله به وو چې لاړ به شو نو دلته به یې څه کوو نو دلته نو بې عزتۍ ژوند دی نوره